أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العزت زمکا آسمان شپږ ورځو کې جوړ کړو فی ستة ایام. د دې شروع ابتدا د کائنات د جوړېدو دا د اتوار د ورځې نه کړې شوې وه. او بیا د جمعې پر ورځ باندې الله رب العزت بالخصوص سیدنا آدم علیہ السلام جوړ کړی. دا ورځ داسې ده چې دې کې تقریباً د تخلیق اکثر و بیشتر کارونه تکمیل ته رسېدلي وو. دې پسې چې کومه د خالی روز راځي هغې ته سبت وایي، سین به ته انقطاع د کار ته وایي. کله دا د دې هفتې په نوم استعمالیږي او کله د کار د نه کولو. مفسرین د هغې مطلب دا بیانوي چې سبت باندې د دنیا د جوړېدو نه تکمیل چونکې وشو، په دې وجه دې ته یوم السبت وایي. الله رب العزت خپلو بعضو روزو کې، بعض مقاماتو کې، بعض میاشتو کې، بعض کلونو کې څه خاص کمالات او فضائل ایښي. د هغې فضل و کمال د بیان مقصد دا وي چې انسان هغه ورځ وپېژني، هغه شپه وپېژني، هغه میاشت وپېژني، هغه کال وپېژني، د هغې د فضیلت نه د کمال نه واقف شي او د هغې چې کوم ضرورتونه یي چې هغه پوره کړي. یوازې د فضیلت په پوهېدو باندې کار نه کېږي تر کومې چې د هغې د حصول لپاره عمل نه کړی شوی. د جمعې د ورځ احترام زمونږ خلک خو ډېر کوي په خوله باندې، لیکن د دې چې کوم ضرورتونه دي هغه نه پوره کوي څوک. یوازې دا خبره کول چې موږ جمعې په ورځ کار نه کوو، د دې خو هېڅ بنیاد نشته دی، د دې څه فضیلت هم نشته دی. دا کار نه کول د جمعې په ورځ باندې قرآن یا حدیث خو دا فرمایلی دي چې کله مونځ وشي نو د هغې نه وروسته تاسو بیا خورېدی شئ کار کولو دپاره. دا مخکې خبره خاموش پرېښې ده، تفصیلات یې نه دي کړي. آیت کریمه چې کوم مالوستی دی د سورة الجمعه، یا ایها الذین آمنو، دا ایمان داسې یو خوږ لفظ دی او داسې یو خوږه عقیده ده چې د چا د عقیده یي نو الله هغې سره خطاب کوي. مومنان په دې بنیاد باندې ډېر لوی خلق دی چې دا د الله مخاطب دي. الله دې ته بار بار یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو دا کار داسې وکړئ او دا داسې مه کوئ. هغه خلک بدبخت دي چې الله هغې سره خطاب او کلام نه کوي. دا لویه نیکبختیا ده، لیکن د دې اهمیت مومنان پې پوه نه شو. په دې وجه چې کوم ځای کې څه خاص خبره راځي نو قرآن یا ایها الذین آمنو وایي. او کله د عربی اسلوب دا دی چې قرآن کله کله ټولو خلکو ته آواز کوي یا ایها الناس، ایک مسلمانان هم شریکی او غیر مسلم پکې هم داخلي. او کله کفارو ته آواز کوي لیکن هغه د مینې څه خطاب نه پوهېږي. بے شک یا ایها الذین کفروا یہ قرآن کے
لیکن دا غي بنیاد سمینا محبت نه ده. مومن ته چې आवाज کوي نو هغه د ایمان د خوږوالي د وجه ده. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة کلا چې आवाज وکړی شي د مانځه لپاره، د مانځه आवाज صحیح حی علی الصلاة او حی علی الفلاح ویلی، اذان کولو ته ندا وی. اذا نودیا کله چې اذان وکړی شي للصلاة د مانځه لپاره کلا یوم الجمعه دا میم پیش هم ویلی شي او د میم جزم هم ویلی شي. دلته دوه قرات دي یوم الجمعه او یوم الجمعه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه کله چې اذان وکړی شي د مانځه لپاره د جمعې په ورځ نو ستاسو کار به صحیح فسعوا الی ذکر الله، نو په تلوار لړ شئ د الله ذکر ته. دا حکم دی د الله چې کله اذان وشي نو بیا د بار څوک نه پاتې کېږي. که دا ډر چېرته کې د یو منسټر وی یا د یو بل چاوی چې هغه سلوی سړی ښکارېدی موږ ته نو ټول خلک به په منډه روان وي. لیکن افسوس دا دی چې د ایمان دعویدار چې الله هغې ته ډېر په مینه باندې او په لاډ پیار باندې اواز کوي چې یا ایها الذین آمنو دې به رستو کېږي. د دې وجه دا ده چې دې ته اهمیت یا معلوم نه دی، فضیلت نه دی معلوم چې د جمعې په ورځ وختي تلو کې څومره فایده ده، او یا پوهې دي خو بدعمله دی. نو یو سړی پوهې دی چې دې سیز فضیلت دا دی او بیا پې عمل نه کوي، وایي ته څه ویلی شي. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. سعی کله منډې ته وایي کله تلوار کولو ته وایي. چونکې د جماعت کې د جماعت تتللو لپاره یا د مانځه د حصول لپاره د منډې وهلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی. نو دې وجې نه د فسعوا معنی به دا نه وي چې منډه وکړې نه تلوار وکړې. اصول داري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو جماعت ته ځئ نو تاسو په وقار باندې ځئ، آرام سره ځئ، سکون سره ځئ، منډې مه وهئ. تو دې وجه نه محدثین بالاتفاق لګي چې فسعوا الی ذکر الله معنی سره تلوار کوي د الله په یادولو کې. کارونه خپل پرېږده، زر راغونډ کا جماعت ته ځه. وذروا البیع او خرید و فروخت دواړه پرېږده. که تجارتي نور څه بې شمېره معاملې د انسانانو دا ټولې پرېږده. دا د قرآن مجید هغه حکم دی په کوم کې چې د جمعې د لمونځ د فرضیت او دارنګې بانګ پسې متصل د تلو حکم دی، لیکن د دې نه خلک واقف نه دي. د صحابه کرامو طریقه د جمعې د ورځې دا وه چې هغوی به د جمعې په ورځ د سحر نه تر زوال تر وخته پورې خپل سر سنت کول، جامې به وینځلې، صفایي سترایي به یې کوله، د جومات صفایي به یې وکړه. دا چوټي دی لپاره نه وه چې سړی پکې ودونه اکوېدلی کوي، او دا چوټي دی لپاره نه وه چې ته پکې خپل کارونه وکړه. خلک چوټي غواړي د جمعې د ورځې په احترام کې، لمونځ خو نه کوي، نو فایده سره الله رب العزت چې یو کار د یو ورځې دپاره وضع کړی دی، ولې مسلمانان د هغې نه مخ اړوي؟ ټول په دې لګیا دي چې د خالي او د اتوار د ورځ چوټي د یهودو او د نصاراو په اتباع کې شوې ده. نو ستا ډو چوټي نه ته لمونځ له تللی سو، او چې قرآن او حدیث تا ته څه ویلي دي هغې مطابق تللی. دا یو ناجایز ناروا عمل دی کوم چې مسلمانانو شروع کړی.
صحابه کرام به وختي راتل مسجد ته. دا ورځ ډیره فضیلت والا ورځ ده، ډیره کمال والا ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو پر ورځو کې غوره ورځ، بهترین ورځ هغه د جمعې ورځ ده. الله مخکنو امتونو ته دا ورځ نه وښودلې. یهودیانو ورځ غوښتلې وه د عبادت دپاره، الله ورته وویل ځان له تجویز وکړئ کومه مخوا ده. اوس چې کوم خلک پوهوي نو هغوی هغه کار الله ته او رسول ته وسپاري چې ربه موږ ته څه پته ده. یا رسول ته وسپاري چې یا رسول موږ ته علم نشته ده، ته د خپل رب نه وتپوسه نو. دا فرق دی د یهودو د نصاراو د مسلمانانو په منځ کې. و زمونږ مسلمانانو سره علم نشته بیچارهګانو سره. هغوی ځان له خالي ورځ خوښه کړه السبت. نصارا د هغې نه وروستو هغوی هم دغه قسمه کار وکړو، الله اجازت ورکړه نو هغوی ځان له اتوار خوښ کړه. دا دواړه کمال ته ونه رسېدل، منزل مقصود ته ونه رسېدل. نو مونږ او تاسو له الله خوښه کړه د جمعې ورځ، دا افضل الایام ده. او مونږ یې په هغې ازمیښت کې وانه شولو په کوم ازمیښت کې چې مخکنی خلک اچولی وه. خلک وایي خپل حیثیت وپېژنه، ایاز قدر خود بشناس. دا الله مونږ سره څومره مینه ده، څومره محبت دی چې هغه غوره ورځ هغه یې زموږ دپاره پخپله وټاکله چې دا ورځ غوره ده. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ. پا دنیا کے ہمونگ آخری امتی ہو لیکن پا آخرت کے بٹول نمخ کی ہو. ونحن اول من يدخل الجنہ، او منگل امنے خلقیو جی جنت تبزودان اور ٹول بدے امت نرستو دی. آخر مونږ کې چل څه دی؟ څه سبب دی چې الله مونږ له دومره کمال راکړي او دومره فضیلت راکړي؟ هغه فضل و کمال زما او ستا نه دی، هغه د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو دومره افضل نبی په امت کې پیدا کېدل او بیا د دین نه داسې وده کېدل دا څنګه چې مونږ وده یو، دا خو هېڅ انسانیت نه دی در سره. بل حدیث کے راضی اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ. د وختي راتللو فضیلت دے حدیث کی چې مسجد ته د جمعې په ورځ څوک وختي راځي د هغه فضل و کمال څه دی؟ نو کله چې د جمعې ورځ شي ملائک کینی د مسجد په هر دروازه، د جوات یو دروازه که دوی او که لسی او که شلی او که شپېدی، په هر دروازه الله ذمہ دار ملائک کینی. دا صحیح مسلم حدیث دی، 70 کلاس حدیث نه دی چې راګنې راویان به ضعیف وي، فرسٹ کلاس د اعلیٰ درجې حدیث. یکتبون الاول فالاول، هغې لیکي چې اول څوک راغی مسجد ته، په دویم ځل څوک راغی، په دریم څلورم. دا خاص ملائک دي، دا کرامن کاتبین نه دي کوم چې زمونږ اعمال لیکي، دا ډېر ورځې لپاره خاص ملائک دي هغې لیکي. فاذا جلس الامام، نو کله چې امام منبر ته وخوت کېناست، طووا الصحف، نو بیا هغې خپل رجسټرات بند کړي. دا وروسته چې څوک راځي بیچارهګان دی خو د فضیلت نه محروم شو، او فضیلت هم هغه فضیلت چې کم د پاره خلک 20,000 او 15,000 او 10,000 او 40,000 روپۍ لګوي.
په بعض احادیثو کې د جمعې ورځ ته د اختر ورځ ویل ده. دا د جمعې ورځ زمونږ د اختر ورځ ده او الله دا خوشحالي مونږ باندې په میاشت کې 4 ځله راولي. د خلکو وسه اختري پټې غونډه اختري خبره ختم شي. الله خدا قوم کالو سره خوشاله ساتي. هر هفته کې 4 ورځې ورکوي د جمعې او بیا کال کې 2 داسې اخترې چې یو د قرآن مجید د نزول میاشتې پسې رمضان پسې او یو داسې چې کله حاجیان حج کی او لوی عبادت شي نه پسې یو خوشحالي یو تړوکې اختر وي یو بل تلوي اختر وي. دینم خلکو اوس تیوهار جوړ کړی. تیوهار رسمي سوزونه یې دا عبادات دي د مسلمانانو خوشحاله او اختر هغه عبادات وي. دا جدا چې زمونږ خلک د خوشحاله نه بل څه جوړ کړي غړېږي پکې. وی واده کول سنت دي موږ هم وایو سنت دي راګېډل پکې سړي دا پکې هم سنت دي. دا چې زمونږ تهذیب دی دا تهذیب نه دا سخافت ده بیوقوفتیا ده. یو سی سنت نه پائے کہ تا بدعات ولې داخله د لوی اختر پر روز باندې د هر سړي کوشش راي چې یو قرباني وکړي. د هر چا کوشش او ډېر داسي چې پاغي باندې قانونا هغه قاعده نه لاګو کیږي د کم د وجه چې قرباني لازميږي خو بیا هم خلک قرض راخلي قرباني کوي. څوک د نوم د پاره کوي څوک د خپل بال بچ د وجه کوي چې دا غریبانان مسخري او د چا خیال لای چیرې چونکه زمونږ خو هر څه تنخواه سره یې کنه قسطونو باندې هر څه اخلو نو کومه قرباني وکړه په قسطونو هم بخي. زه دې نه دلته پاس نو کوم چې دا جایز دي که ناجایز خو مقصد صرف دا دی چې دا هر سړي کوشش دی چې د لوی اختر پر ورځ دې قرباني وکړي او یقین دا دی چې مسلمان په نیت حمله نه کوو دا بېشک په دې بنیاد کړي چې الله مالا څه ښه بدله راکړي. نو دا موقع خو الله موږ له هر جمعه راکوي هر جمعه راکوي دا موقع د یو قربانۍ اجر موږ له راکوي. خو کله چې موږ په اول وخت کې مسجد ته لاړ شو په دې پیسې نه لګي خو دومره دا چې دنیا کاروبار به لږ وختي پرېښودلی 12-20 لگ بھگ تقریباً نن سوا زوال کی زوال منے نور د تندینا وړي ماسپخین ټیم داخل شي دک اول ټیم ده نو باید چلے وخت مسلمانان مزگزار مسجد ته راغلي دا خوار جمعه دا موقع دې حدیث کې داوی چې فیضا جلس الامام امام چې کله کینی فوو الصحفات توي غونډول دوی ران غختل یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب د قیامت روز بداسی چې الله وا د اسمان نه ازبکه داسې راغونډي کی څنګه چې سجل کتب غونډي سجل بسته دوی څنګه چې یو بسته کې کتابونه کې هولي شي او غوټه ورکړي شي تو دارنګه الله بزمکه اسمان راغونډي توی وو یہ توی وو دا ویلی شي غونډولو ته نطوی السما مونږ به اسمان راغونډ کو پشان درا غونډولو د سجل اکم خلق چې مشرقي جوابانه پويږي او مغربي باندې هغه وی دا سجل عربي لفظ ته دا انګريزانو د سجل جوړل دا سجل نه سجل شعر او وی دا خلق په دی باندې کم خلق چې لسانیات او ماهر دي ناغي دا تسلیمي جاو دا لفظ عربي لفظ ته بنیادی توي غونډولو ته وي په خوا کاغذ داس نه دا کم چې زمونږ کاغذ یې
پخوا کاغذ ډېر غټ غټ پو د لاس نه به غټ و ځکه چې کارخانې خو نه دی په لاسو به یې کاغذ جوړو نو په دې وجه یو لویه تخته به وه مثلا د دې جومات دا دروازه چې ده دومره لویې لویې تختې به وي د دې نو دا چې به درې یا څلور ولیکلي شي نو هغې ته به جز وایي زمونږ خلک جز جلد ته وایي نو بعضې کتابونو کې لیکلي چې فلان کې کتاب لیکلی او 300 اجزا و صاحبان ته پته لري دي 300 جلد و جلد نه و اجزا جدا چیز دی جز جدا چیز دی جز کې زیات نه زیات یا 2 تختې به یا 3 تختې به چې دومره غټې تختې دا به څوک ګرځوي دا به وړي څنګه او زه د هغې لیکلو ته حیران یم چې دې خلکو به دا لیکل څنګه ډېر محنت کړی دی هغې دا به یې ودرولې وه ولاړ به ورته پی به یې لیکل کول او قرآن مجید دې ته بیا اصفار صفر وایي که خر سره مثال په دې ورکوي بیا چا به یې په خر ګرځولې درنې تختې به کاغذ نه و اوس هم چې کوم خلق مدارس نه واقف نه هغې ته چې کوم سرټیفیکیټ ملاویږي هغه ډېر اوږد دي ځکه هغې کې د هغې سند لیکلي کافي اوږد نو خلک هغه غونډوي فالټ کوي داسې پوړ چې څنګه غونډېږي دې ته وایي توی کم سیز کې چې هغه بیا ږدي هغه سند هغې ته بیا تومار وایي دا ځان له علمي اصطلاحات ته د وراقینو وراق منشي ته وایي هغه چاته وایي چې هغه کتابونه به لیکل پخوا کاغذ به هم جوړو لیکل به هم کول اته به وراق وایي نو قرآن فرمایي دا چې کله امام منبر ته باندې کینی نو څه چلو شي توو الصحفه هغې صحیفې بندې کي خپلې هغه کاغذونه بند کي وجاؤ یستمعون الذکر هغې راځي او د امام اواز اوري ذکر ته یې غوږ ایښي دې وجه نه احادیثو کې دا راځي چې دا واجب دي چې یو سړی مسجد کې ناست دی جمعې په ورځ نو دی ګپ شپ نه لګوي دی د امام خبرې ته غوږ کېږدي او یو سړی که دغه وخت کې خبرې کوي او ته یې منې کوې چې مه کوه نو رسول الله صلی وسلم فرمایي فقط لغوته تا چې ورته وې مه کوه نو تا هم خبرې وکړې لغو کار دی وکړه فضول کار دی وکړه دا بار بار یادول پکاري بار بار چې یاد کړی شي نو شاید چې خلقو ته یادي یو سړی چې لګیا دی امام لګیا دی خطیب لګیا دی دی دا خبرې چا لپاره کوي یو سړی چې نه اوري دې جومات کې څه کېږي دی که نه بار په دې وجه عادت د دین په کتابونو کې احمق من الحمار وایي دا د خر نه زیات بېوقوف دی چې ستا اورېدو ته زړه نشته دی بیا مسجد ته مه راځه بار ځه بار که ګپ لګې که منډې وهې چې څه کوې نو کوه بل دې ته هم سوچ وکړې چې ستا امام څومره لوی سړی دی کاش زمونږ خلق په حدیث باندې سوچ وکړي د الله ملائک د انسانانو امام ته غوږ دي چې دا سړی څه وایي دا ساده خبره ده ساوري هغې اذا جلس امام توو الصحف وجاؤ یستمعون الذکر امام چې قرآن وایي یا حدیث وایي ایتا ذکر وایي هغې ته یې غوږ ایښي غوږ یې ټکې کړي چې دی څه وایي ولې دا ادب دی دی دا بې ادبۍ ډېرې دي زموږ جومات کې خو ګزاره لږه کېږي خو نورو جوماتونو کې یو لوی غوبل یې سړی جمعې په ورځ لمونځ نشي کولی نو دا یوازې د امام صاحب فریضه نه ده دا د خلقو هم فریضه ده چې په دې ځان پوهېږي چې ما له غوږ کېښودل پکار دي ما له داسې حرکات سکنات نه دي پکار چې خلکو کې تشویش پیدا شي ما ته بر وګوري څوک صاحب راغی ومثل المحجر كمثل الذي يهدي البدنه
یو سړی چې غرمه کې تللی دی وختي تللی دی د هغه حال څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کمثل الذي یهدي البدن، په شان د هغه چا دی چې هغه د غټ څاروي قرباني کړي. بدن د غټو څاروو ته وایي، لکه اوښ دی، میښه ده، غوا ده، غوی دی. والبدن یوازې اوښان ته نه وایي، ده اصطلاح کې دا هر غټ څاروي ته وایي. دا درې قسمه څیزونه دی کې شامل دي. دا د قربانۍ، د اوښ د قربانۍ یا د غټ څاروي د قربانۍ اجر ملاویږي انسان ته چې کله دی د جمعې په ورځ وختي تللی. وختي څه مطلب؟ د امام د راوتو نه مخکې تللی. ثم کالذي یهدي بقره، او بیا هغه سړی په دویم ټایم کې چې یو سړی تللی دی رستو لږ تللی د امام د راوتو نه مخکې، بیا گویا کې د غوا د الله لار کې قرباني کړې ده. 40-45 ہزار روپے خو راځي که نه؟ 30-35 ہزار روپے تقریباً د یو برخې راځي. که 30 ہزار هم حساب کې بالفرض د یوې برخې او څلور سړی واخلي قربانۍ، یعنې څلور جمعې د 1,20,000 روپے شو. هر سړی دا غواړي چې ما د خیرات هم وکړی، ما د قرباني وکړی. دا اجر انسان ته صرف په دې ملاویږي چې دی وختي مسجد ته لاړ شي د جمعې پر ورځ. زموږ د عباس یې خپې خرۍ راخرۍ جماعت ته نه ځي، بانګ ته یې غوږ ایښي چې کله بانګ شروع شي دویم بانګ نو صاحبان به د سړو نه راوځي. دا بدبختي ده. لیکن اجر څه نشته دی، اجر خو ستانه ختم شوی دی. ثم کالذي یهدي الکبش، دې پسې چې کوم سړی راځي کوم خلق هغه گویا کې څه ګډ چیلې حلال کړي. ثم کالذي یهدي الدجاج، وروسته چې څوک راشي نو د هغه گویا کې چې د چرګ حلاله کړې ده. ثم کالذي یهدي البیض، دا کې ذکر یې موږ خدا ټول سيزونه وکړي چې کله امام نه راوت. مسله دا کله چې امام راوته نو بیا مسله د ثواب ختم شي، سوای اجر نه ملایي. صرف هغه ملو شي کوم چې تا ته د جمعې دروازې د فرض موز ملایي. د دې وجه نه تهجیر یعنی د جمعې پرز وختي مسجد ته تلل دا ځان له مزاج جوړ کړي، خوی جوړ کړي. د خلکو خیال لای چې جماعت خوا کې سوګي دا ښه خلکي خوی چې مونځ خوږی چې جماعت کې مونځ نه کوي نو څه فایده؟ اکثر و بیشتر د جماعت خوا کې خلک یې بې دینه بې علماده وي، د جمع مونځ له اهمیت نه ورکوي. دا ځان له ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو قوم نه خبر شو چې هغې خپل کور خرڅو او کوشش یې دا و چې مسجد نبوي خوا کې ځان له کور واخلي. په دې بنیاد باندې چې جماعت ته به نږدې وو نو حاضري به زمونږ ښه اسانه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو نو هغه وفرمایل تاسو له خپل کور ښه دی. او یې فرمایل د لرې نه چې کوم خلک راځي نو تکتب آثارکم، ستاسو د خپو قدمونه الله لیکي چې څومره لرې او په وخت ځې نو دې کې تا ته ډېره فایده ده په مقابله د هغه چا کې چې جماعت خوا کې اوسېږي. د لرې راتلونکي سړي اجر ډېر دی، د هغه محنت ډېر دی، د هغه مشقت ډېر دی. او بل چې کوم خوا کې دی اړوځي نه دی بس په دې تمئ چې د امام صاحب په ټایم وځي، د امام ټایم یې امونځ له راځي مخکې راتلل هغه دپاره نه وي. دا مقتدیان اکثر امامان یې چې د امام صاحب د راتلو ټایم کې دی هم غلی غلی ښکاره شي ته وختي ځه جومات ته. آیت کریمه چې کوم ما ویلی نو په هغې کې قرآن مجید حکم دغه کړی دی چې ای ایمان والو اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه، کله چې د جمعې په ورځ اعلان وکړی شي د مانځه دپاره فاسعوا الی ذکر الله، نو د الله ذکر ته
د الله مونځ ته په تلوار لړ شئ. وذروا البیع او خرید و فروخت پرېږدئ، دنیایي معاملات پرېږدئ. ذالکم خیر لکم، دا غوره ده که تاسو پوهیږئ، عقل درکي، علم درکي، دا غوره ده. مطلب دا چې دا کم خلک رستو کېږي نو دې آیت باندې سوچ وکړئ چې واقعي که نه الله څه وایي چې غوره څه شی دی؟ غوره دا دی چې د بانګ اورېدو سره مسجد ته لاړ شي. هر سړی وي زه ډېر هوښیار یم، چاته چې الله کم عقل وکړي وایي هغه واقعي کم عقل وي، دا کم عقلتوب دی. بیا فرمایي فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، چې کله جمعې مونځ وشي نو بیا ځمکه کې خواره شي. کار حرام نه دی. د جمعې احترام چې کوم دی هغه د دې دپاره دی چې ته به ټایم مسجد ته ځې. نو صاحبانو چوټي کړې جومات ته نه راځي نو څه فایده شو؟ چوټي خو نه ده مقصد. احترام د جمعې دا دی چې ته جومات ته وختي لاړ شي. احترام د جمعې دا دی چې ته په دې ورځ باندې سورة الکهف ولولې. احترام د دې دا دی چې کثرت سره دعاګانې وکړي، ځکه په دې کې یو داسې ټایم دی چې الله چاته نه دی ښودلی او په کې الله دعا قبلوي. او احترام د جمعې دا دی چې انسان په دې ورځ درود شریف ډېر ووایي. دا خو د سبت والو غوندې کار دی، بس کار نه کوي عبادت هم نه کوي. یعنې د کار نه کولو وجه سره عبادت کول، نو چې کار هم نه کوي عبادت هم نه کوي نو بیا فایده د حکم څه شو؟ دا کم عقلتوب دی. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. مونځ وشي نو بیا ځئ خپل تجارتونه کوئ. فضل الله د الله فضل ته وایي. تجارت په ذریعه جائز طریقه باندې چې کوم انسان ته مال راځي نه یې ته فضل الله وایي، حرام ته نه وایي. خلک لطیفي وایي یو بل ته چې پلانې سړی دی او په رشوتونو باندې حج هم کړی دی او په رشوت باندې ځان له کور جوړ کړی، په هغې لیکلي چې هذا من فضل ربي. دا مذاق اړول دي د دین. حلال خوراک کول پکار دي، حلال طریقې سره رزق ګټل پکار دي. د هغې وجه دا ده چې کله سړی حرام خوري الله د ده عبادات نه قبلوي. ٹھیک ده فریضه ده پوره کوي به، لیکن عبادت قبلیږي له هغې چې د خیټه کې حلال سیز پروت دی. قرآن فرمائی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. د کامیابی کنجی دی کې خولې ده، د کامیابی کلید ذکر الہی دی. ډېر محنت نه دی، محنت سره چې د الله ذکر نه شامل تر هغې پورې کامیابي نه راځي. اسلام هغه دا نه وایي چې ته محنت وکوه. اسلام محنت باندې زور ورکوي او هغې سره دا هم فرمایي چې د الله یاد به ساتې. زمونږ خلک د دنیا په حصول کې داسې ولګي چې فرض مونځ هم ورته پرېږدي، دی به څه کامیاب شي؟ قرآن کامیابي جوړه کړې په دې کې دا چې ذکر الهي به کوې، ذکر د الله یاد ته وایي. بهرکیف دې نن ورځ کې مونږ د جمعې فضیلت نه واقف شو، خپل فضیلت نه واقف شو چې الله مخکني خلقو له دا روز نه ورکړی، مونږ له راکړې ده. مونږه که وختي راشو ان ټایم نه مونږ ته د یوې قربانۍ اجر ملاویږي او دا هر جمعه کې ملاویږي. نو باید چې مسلمانان د دې د حصول کوشش وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.